تاسو خو موږ له دعوه راکړې ده. هغه ټیم کې ستا د ملګرو سره دا مشوره نه وه چې دا دعوه په داسې انداز ولیکي قضیه موجهه دایمه بسیطې سره، که نه هغه ټیم کې دوی نه پوهېدل، اوس پوه شو، یا تاسو پوهېږئ دوی نه پوهېدل، نو د دې به لږ وضاحت وکړل. خبرې روانې ابتدا نه علمي او ډېر خوند یې کولی، بس هغه تاسو دایمه مطلقه وویله، ما مطلقه عامه سالبه جزیه ویله، تاسو موجبه کلیه دایمه مطلقه ما مطلقه عامه جوړه کړله سالبه جزیه. بس افسوس دا دی چې ونه لګي هغه بیا موږ الحمدلله داسې انداز کې سالبه جزیه جوړه کړې وه چې هغې بیا سره کېده دایمه مطلقه مشرانو نوم به قطعا په بېادبۍ سره نه اخلو، موږ به هم نه اخلو انشاءالله، تاسو به هم د دې خبرې خیال وساتئ. دویم نمبر احقاق د ماوالحق اعقال د ماوالباطن، دا به کوو انشاءالله. کوم چېرته حق ظاهر شي دا دویم شرط زما دی، په هغه کې به انشاءالله د حق مطابقت وکړو. دریم نمبر دا دی د غلط اسامیو نه به احتراز کوو، چې زه راولګېږم یو مولي صاحب ته یو غلط نوم وي او تاسو ما ته ووایي، نو دا د نص قرآني د شریعت په دې باندې وارد دی چې دا ممنوع او مکروه راغلي دي او ناجایز راغلي دي، دې نه به ځان ساتي. څلورم نمبر موږ او تاسو به انشاءالله الرحمن خروج عن المبحث به نه کوو. که چېرته په یو ځای کې خروج راشي داسې چې مفید و مضر نه و مقصود ته او مطلوب ته، یعنې مدعا لپاره د ایضاح سبب جوړېدو باعث جوړېدو، خیر ده که خروج عن البحث وشي انشاءالله دې کې به موږ او تاسو ګنجایش لرو، اجازت به ورکوو. بله دا ده مناظره. پنځم نمبر مناظره به کوو، خو په کتب المناظره په ترتیب باندې مناظره علی نمط کتب المناظره، داسې به نه کوو چې اکو بکو سرسنده کو غاملاړه پتره کو نه چی که زه یو خبره کوم د اصول لاندې به کوم، که تاسو یو خبره کوئ د اصول لاندې به کوئ، که په ما باندې ستاسو اعتراض راته ووایي چې دا خبره د اصولو مخالفه ده، زه به هغه متروکه کړم. که تاسو کې یو خبره او زه به تاسو ته وایم مولي صاحبانو دا خبره د اصولو د کتابونو د مناظرې د هغې مخالفه ده، انشاءالله تاسو ته احتراز وکړئ، اجتناب ته وکړئ، انشاءالله تاسو به هم دې کوئ. بل دا دی چې موږ او تاسو به په دې مناظره کې بنا بر عبادت یې کوو انشاءالله، د مسخرو نه به هم ځان ساتو. څنګه چې مولي صاحب وي تبسم خیر د جایز د رشیدي لیکلي دي، تبسم جایز د هغې څه خپل علت دی، تاسو پرې پوهېږئ. هغه که څوک شو چې هغې گنجایش لري زموږ ملګري هم دې کوي، تاسو هم دې کوئ. او باقي هغه چې د توهین په نیت چا پسې استهزا او خندا کول دا به جایز نه او دې نه به انشاءالله ملګري ټول ځان ساتي. بله دا ده چې زموږ یو ستاسو په دې مسله کې خدای مکه مدعي اړخ یا مدعا علیه معلل صاحب د اړخه چې هر جانبین ته په ملګرو کې یو ملګری جوشي او جذباتي و، زه به انشاءالله زه ډېر استقامت والا یم او خدای دې راپکې پیدا هم کړي داسې ونه شي چې داسې یو غلط حرکت وشي. خو بیا هم که چېرته کې زموږ ملګرو کې یو کار وکړو نو زه به هم خفه یم او زما دا عادت دی کېدای شي چې بیا ورسره زه خبرې ونه کړم، د پاڅېدل او ملګري پسې زور کول او تا یقیني درته وایم د دې په ځای باندې غلط خلک د چا یو پیشه نه یادوم، هغه خلک چې هغه ته موږ او تاسو باقاعده یادو چې پلانکي خلک د ځانه مه جوړوئ. انشاءالله داسې به نه کوو چې یو ملګری پاڅېږي یو خبره دغه وخت په اندازه باندې صدر به ووایي چې هلکه خیر دا خبرو ته غوږ کړې، دا خبر داسې نه ده، ملګري به پاڅېږي نه، مولي صاحب را پاڅېږي جوشي شي یا بل د جوش نه به انشاءالله ځان ساتو. صرف ده که نه څنګه چې علامه شامي په نهم جلد کتاب الحذر والاباحت کې لیکلي دي چې المناظره فی العلم لنصرة الحق عبادتون، دا عبادت د والله لازم شپه ده، خوندوره شپه ده، موږ یې عبادت ګڼو، تاسو یې عبادت ګڼئ، نو عبادت به بطور عبادت کوو. او بل اهم شرط دا دی چې موږ او تاسو به انشاءالله الرحمن په اتفاقیاتو باندې به دلایل نه وایو. زموږ او ستاسو په مابین کې مدعا دعوا جواب دعوه لیکل شوې ده، خو په دې کې که کم ملګري هم په اتفاقیاتو ادله ذکر کړل نو دا به جایز کار نه راغلی او دا به د اصولو او د شرایطو مخالفت راځي. یو مسله د اتفاقي د زه د سره منم نو ته ما ته ادله ولې ذکر کړي، یا زه یو مسله د تاسو ته متفقه ده زه به بیا سینهزوري به نه کوم، په هغې به ادله زه نه واردوم، نه به یې ذکر کوم. اخره کې زمونږ د دې جماعت مختصر تعارف درسره وکړم. موږ د تنګي د محقق العصر مدقق العصر حضرت مولانا پیر مفتی گوهر شاه حقانی حفظه الله تعالی الماتوریدی الجوهری النقشبندی
زه د هغه مرید هم یم او د هغې شاګرد هم یم او دا محمد رحیم محمودي صاحب دی او دا نور زمونږ سره دې څه بایګان دي او ابراهیم مولانا دی دا زمونږ ملګري راغلي او زمونږ استاسو دا مناظره چې ده نو په حیات الانبیا باندې ده همداسې ده که مناظره زمونږ استاسو په حیات الانبیا صلی الله علیه وسلم په دې موضوع باندې ده په دغه شرایط دي که په کوم ستاسو مطلب اتفاق را سره نه وي موږ به انشاءالله هغه مطلوب کړو داسې ضروري خبره نه ده بدعة وأصلي وأسلم على سيد الإنس والجن خير البرية وعلى آله وأصحابه الكرام البررة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا صدق الله العظيم. انتهائی قابل قدر علماء کرام جانب مقابل د طرفنا مشر عالم دین عبدالحکیم ماتوریدی صاحب چې کوم خبرې وکړلې ډېر حده پورې ان شاء الله تعالی چې زما او د هغه په خبرو باندې اتفاق ان شاء الله راځي. خو د دې نه مخکې دا بحث چې جوړېدلو د هغې منشم زه نه بیانومه ځکه بې وخت هسې خرابېږي د هغې ټیم نه دی خو صرف دومره ویمه چې بعض د منشې نه بعد دا ملګري ستاسو ملګري او زموږ ملګري چې بعض دپاره ټیم ټاکلو تعیین د موضوع یې کوو په هغه وخت کې دیو څه شرایط لیکلي نو باید چې زه هغه ستاسو مخې ته څه ناڅه وړاندې کړم. ټول ناول هغوی خو خپل منځ کې دعوې لیکلي وي یو دعوه لیکلي وه بل جواب یې دعوه لیکلي وه زموږ د طرف نه ملګري خو هغه شرایط به زه ستاسو مخې ته وړاندې کړم. اول شرط یې دا لیکلی په دې دیو اتفاق راغلی دواړو جانبینو نه چې د متکلم مناظر کے علاوہ کوئی بھی بات نہیں کر سکتا سوائے صدر مناظر کے. دویم شرط یې دا لیکلی دوران تنقیحات کوئی بھی فریق مستقل دلیل نہیں دے سکتا. دریم دا بندوں کے علاوہ 9 بندوں کے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں ہوگا. بس دا خو زمونږ استاو په اتفاقی شو په دې ځای کې. څلورم دا چې هر متکلم کا ټرن 10 منٹ ہوگا. بیا یې اخیره کې دا خبره لیکلي چې تنقیحات ټیم چې کم دی 1.5 غنټه وي باقي ټیم به د تنقیحاتو نه علاوه د مناظرې د دلایلو دپاره خپله مدعا ثابتولو دپاره او د هغې نه علاوه ټیم چې کم دی 1.5 غنټې دی 1.5 غنټې تاسو ها بس ټوټل ټیم چې کم دی 1.5 غنټې زه به دغه څه خبره نه ده مسله به رسو ان شاء الله. بل جای مناظرې زم متعین شوی دی هغه بس الحمدلله تاسو حاضر شوی منګه حاضر شوی نو بیا به تاسو هم وایي چې په دې دا کم شرایط چې دیو مناظرینو خپل منځ کې لیکلي په دیو باندې تاسو اتفاق دی وسه پورې په دې خپل کلک ولاړې شکر دی. اوس ستاسو دا کم اصول او شرایط موږ ته مخې ته وړاندې کړو په دې باندې زه لږ تبصره کوم. اول تاسو دا ویل چې آدابو مراعات به کولی شي د اصولو خیال به ساتلی کېږي. مثلا زمونږ مشر به تاسو په بې ادبۍ الفاظو سره نه یادوئ توهیني الفاظو سره تذلیل سره بالکل په دې زمونږ ستاسو سره اتفاق دی. انشاءالله ما ملګرو هم په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو به بالکل د دیو مشرانو ته په خوله نه وروړئ په غلطو الفاظو سره او ستاسو په خدمت کې هم زما دا درخواست دی زمونږ مشران په بدو الفاظو سره مه یادوه. دویم دا چې احقاق د ما هو الحق او ابطال د ما هو الباطل دپاره موږ دلته حاضر شوي بالکل همدغسې خبره ده او انشاءالله دا به کوو. دریم دا چې د غلط اسامیونه به ځان ساتو بس دا به د اول کې ملحوظ دی خو زه خپل منځ کې به هم غلط نومونه یو بل ته نه وایو بالکل په دې هم زموږ اتفاق دی ستاسو سره. څلورم دا چې خروج عن المبحث به نه کېږي همدا خبره ده چې خروج عن المبحث به نه کېږي خو مولانا صاحب محترم دا خبره وکړه چې البته مفید چې کم خروج عن المبحث او مضر نه وي دعوې ته ابه کوو بس ټیک ده. بل دا 5م نمبر چې په کتب المناظرې په نمت باندې به موږ مناظره کوو بالکل همداسې موږ غواړو چې په دغه اصولو باندې مناظره وشي نو د هغې باندې څه ثمره مرتب کېږي. بله دا چې د مسخرونه به ځان ساتو بالکل په دې هم زموږ ستاسو سره اتفاق دی.
او وم نمبر شرط دا و چې خپلو ملګرو په خدمت کې هم زما دا درخواست دی چې جوش او جذبې او د بد اخلاقۍ نه به ځان ساتي او د نورو ملګرو په داسې زمونږ هم په دې باندې ستاسو سره اتفاق بل دا چې په اتفاقیاتو باندې به دلایل نه وایو په دې خبره کې زه لږ وضاحت کول غواړم دا خبره بالکل واضحه ده چې په اتفاقیاتو باندې به دلایل نه وایي بس هغه خو ثابت دي په هغې زمونږ اختلاف نشته ما به النزاع باندې به دلایل وایو دلته خو البته چې یو شی تا ته اتفاقي ښکاري او ما ته اختلافي ښکاري اما ته ما به النزاع ښکاري هغې دپاره به زه وجه بیانوم قرینه به وله بیانوم بالکل په هغې باندې زه بې باس کولی شم بل دا چې مولانا صاحب محترم د خپل جماعت تعارف وکړو زمونږ جماعت هم الحمدلله هر چا ته ښکاره دی چا نه پټ نه دی زمونږ هم د تحفظ یا قائد علماء اشاعت التوحید و سنت سره تعلق دی سوات په سیمه باندې زمونږ دا تنظیم دی د مولانا وحید الله وحدان صاحب په نگرانۍ کې دا چلیږي او زه د خپلو ملګرو مختصر غونتې تعارف زما خو وضاحت به تاسو ته څه ناڅئ زما یاسین نوم دی قاري یاسین صاحب ما ته وظیفه د ملګرو طرف نه د صدارت حواله شوې ده او زما سره د ښي طرف ته زما ورور مشر شاه اسماعیل صاحب دا زمونږ معاون دی د نه اخوا زمونږ سره بل ملګری طالب العلم شهاب الدین صاحب او زما سره زما نوجوان مناظر دین مناظر اسلام بشیر احمد صاحب او د دنه هغه طرف ته زما سره بل معاون هغه بختي ګل صاحب او د هغې نه اخوا زمونږ سره طالب العلم ولی الرحمن صاحب دی دا زمونږ ملګري دي او انشاءالله تاسو چې کومې خبرې وکړلې او کوم پورې کم باندې ما سره اتفاق وکړو انشاءالله هغې اصولو د لاندې به دیو زما په امر سره انشاءالله دیو به دغه رنګ په دې باندې پابند دي او د دې نه اخوا به ټیم نه تېري الحمد لله والصلاة على رسول الله اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم نبي الله حي يرزق مولوی مبارک ما چې کم شرایط ذکر کړل الحمدلله هغې کې ما سره اتفاق ولرل الله دې خیر کثیر دوی له ورکړي د هغې خبرو اعاده تکرار دوباره نه کوم یو خبره دوی وکړله چې بعضې مسله به داسې ماوي په اتفاقیاتو به ادله نه ذکر کو اوس کو داسې وشي دی وایي چې یو مسله به تاسو ته اتفاقي خو موږ ته به نه د دې به زه هم لږه توضیح وکړم هغه مسله چې تاسو پې دلیل وایي دلیل به موږ د پاره وایي چې دا شی موږ ته مبرهن بالبرهان کوي او موږ ته ایضاح وکوي چې زه ووایم چې د سلیمانم بیا به نه وایي چې زه درته ووایم چې د سلیمانم بیا به دلیل نه وایي دا خبره سیټ ده او جی انشاءالله تاسو زمونږ وروڼه یې ښه انشاءالله ګوره زمونږ د ستاسو دا مجلس به داسې کوو د نورو خلکو غوندې به نه کوو چې بېدبي وکړو ښه الله دې ونه کړي او علمي مجلس دی موږ داسې نه وایو چې ګنې موږ د زمانې امام راضي او امام غزالي زامن یا هغه یو موږ هم داسې علم قلیلا او تاسو به زمونه کېدی شي ښه به الله دې ستاسو هم علمونه زیات کړي زه به شروع واچوم په یو مسله باندې چې مسله د حیات الانبیا ده په دې کې زه مدعا ذکر کوم د هغې کومه تنقید توضیح د تشریح ده په هغې باندې به زه اجمال سره ووایم بیا به انشاءالله الرحمن که ستاسو د ارخه صدر مناظري که بیاني خودي مناظري او که د هغې معاونې ټولو ته به اجازه دي یعنې ستاسو په ملګرو کې زما په چا احتراز دغه نشته دی دا شک مې نشته دا خفګان مې نشته چې دا مولي صاحب خبره کوي دی وکړي نه جي نه تاسو ملګرو کې ټول ته مطلب کلن چې کوم دی اختیار دی مدعا ذکر کوم د مدعا متعلق اجمالا اگر چې ټیم په لږ اخلم 10 منټو ته نه رسوم زه به دا مسله ذکر کوم د هغې نه وروستو چې کومه ایضاح تشریح توضیح ده بیا به انشاءالله الرحمن محمد رحیم محمودي صاحب دی او دغه مولانا صاحب دی باقي لوبه به دی مخکې بوځي ستاسو په دې دغه زه پوه شوم تاسو وایئ چې لوبه ګنې دې شروع کړئ زه راسه صرف او زه به لږه دا خبره مو کوم چې صدر مناظر یې زه یم سیټ ده او مناظره به دې کوي چې کله دعوه ذکر شي ما او ستا دعوه چې کوم دی منقحه شي
ستاسو جواب داوا زمونږ داوا د هغې نه وروسته به بیا دې داوا ذکر کي او په هغې به ادله ذکر کړي او چې د کوم د مدعا علیه کوم ذموارین دي رشیدي لیکلي په هغه اندازه باندې که نقض کوي که منع کوي که معارضه کوي په هغه بنیاد باندې به دې به خپله کاته شروع کړي. زمونږ مدعا د اهل سنه والجماع علمای دیوبند دا ده چې تمام انبیاء کرام څومره چې دي ټول دا په اجساد عنصریو سره په خپلو قبرونو کې ژوندي دي په تعلق د روح په مرتبه د لا بشرط شی کې. خو زه به دا جمله لږه عربۍ ته راواړومه نو لږه اسانه به شي قضایا به هم پکې جوړو. زموږ دا مناظره تاسو ته مې د رشیدي په بنیاد وکړو نو که بیا ملګری په ما باندې اعتراض کوي نو صغرا کبرا به ورته پکې زه بیان کوم چې مولي صاحب دا صغرا ده او دا کبرا ده په کوم ځای باندې اعتراض کوي وکړئ. الانبیاء احیاء فی قبورهم الانبیاء احیاء فی قبورهم بالدوام. قضیه موجهه بسیطه دائمه مطلقه ده زما مدعا ده. تاسو به د دې په خلاف باندې چې کومه جواب دعوه ده یعنی د دې په خلاف مدعا دی تاسو به د قضیې دایمي مطلقې موجهې بسیطې چې کوم نقیض دی تاسو به په هغې قول وکړئ. بیا وروسته خبره کوو. جانب مقابلنا خپله دعوه او مدعا ذکر کړه. زه د دې په خدمت کې دا خبره عرض کول غواړم چې تاسو خو موږ له دعوه راکړې ده هغه ټیم کې ستا د ملګرو سره دا مشوره نه وه چې دا دعوه په داسې انداز ولیکي قضیه موجهه دایمه بسیطې سره که نه هغه ټیم کې دوی نه پوهېدل اوس پوه شو یا تاسو پوهېږئ دوی نه پوهېدل نو د دې به لږ وضاحت وکړلی شي. بله دا ده چې دا خو به تاسو ته فتح چې یو جانب نه دعوه وکړلی شي د بل جانب نه رشیدي والم دا لیکلي چې څه تنقیحات دي په هغې باندې څه سوالات دي د هغې حل وکړلی شي د هغې نه بعد به بیا جواب دعوه ورکولی کېږي. دا خو په تاسو په دې باندې اتفاق دی. انشاءالله موږ څه مختصر غونتې تنقیحات راوړي دي او په هغې باندې به تاسو موږ ته د هغې وضاحت او جواب وکړئ نو د هغې نه بعد به انشاءالله بیا جواب دعوه موږ تاسو په خدمت کې عرض کړو. خو لږ د دې خبرې وضاحت به هم وکړئ چې دغه مخکې مدعا تاسو ولې پرېښوسته دا خبره به وروسته کوو. هغه تاسو ولې پرېښوسته یا بس هغه ټیم کې دا علمي اصطلاحات ولې نه ذکر کول چې بس صرف د دې وجه موږ ته ووایي نور موږ دا نه وایو چې د دې د هغې سره څه دي او یا غلطه ده یا صحیح ده. هغه خبرې به وروسته کوو مخکې به ځو. ټول ناول زما تنقیح په دا ستاسو په دعوه باندې دا ده تاسو وایئ چې الانبیاء احیا دي انبیاء ته حیات حاصل دی دا حمل د صرف وصف په ذات راغلی دی او دا باطل دی ځکه چې دا مستلزم دی اجتماع النقیضینو لره ځکه انبیا ذات لا وصف ته وایي او حیات وصف لا ذات ته وایي نو اجتماع د ذات او لا ذات او وصف لا وصف نه ده مګر اجتماع النقیضین ده. دویمه تنقیح ستاسو په علم کې به چې حیات عرض دی نو عرض د معروض جوهر ته عرض نسبي وایي او که غیر نسبي وایي. که عرض نسبي وایي دا په اوه قسمه دی فعل انفعال متاع عین وزن ملک اضافت په دې اقسامو کې به تاسو د یو تعیین وکړئ. او که غیر نسبي وایي نو دا په دوه قسمه باندې دي کم او کیف نو کم یو په دې کې وایي بیا دا کم بیا په دوه قسمه باندې دی یو کم متصل او غیر متصل دا یعنی منفصل غیر متصل یعنی منفصل بیا دا متصل قاروزات وایي که غیر قاروزات وایي دغه رنګ کیف کې لږ تفصیل دی چې کیف نفسي وایي کیف احساسي وایي کیف استعدادي وایي د دې وضاحت به وکړلی شي. بله دا چې ستاسو دعوه مشتمله وه په حیات باندې او حیات مستلزم دی حرکت لره حرکت پیل کم وایي که حرکت پیل کیف وایي او حرکت پیل عین وایي کم یو وایي او که حرکت پیل وضع وایي. حرکت پیل کیف یعنی هي انتقال الجسم من کمیة الى کمیة اخرى تدریجا. بس دغه وضاحت به زه هم نه کوم دې ته بس ضرورت نه دا به تاسو ته معلومه دی علم به تاسو ته ان شاء الله.